الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أو يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. دا مخی اللہ تعالی مسلمانانو ته وویلا چې د یهودیانو او عیسایانو سره موالات مکوئ. موالات معنی مونږ وکړه چې موالات اوس نه دی پکار او مواسات اوس کېدی شي. نو بعضې خلک هغه په دې باندې ویرېده چې کومه منافقان نو هغوی کافرانو طرف ته ښه دغه زیات کړو چې یاره به مونږ باندې مشکل راتلی شي. دا اصل کې داسې چلو چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی نو په اول کلونو کې اسلام غلبه خو نه راغی نو خلک به تشویش کیو کومه چې منافقینو هغوی به دې شش و پنج کې وو چې یاره دا اوښ به په کومه ډډه باندې پاسي دا مسلمانان به غالب کیږي او که دا کافران به غالب کیږي. ځکه په اولني شپږ پنځه کلونو د مدینه منوره کې دا پته نه لګېده. نو کوم خلک چې منافقان نو هغه خو په خدای یقین نه و هغوی د راشه دواړه طرف ته تعلقات جوړ کړه د مشرکانو سره مو د مسلمانانو سره او پته نه لګي هسې نه چې مسلمانان غالب شي او دا پته هم نه لګي چې کافران غالب شي. نو دې بعضې خلکو دا طریقه اختیار کړو او د دواړو سره به ځان ساتو چې کوم سړی غالب شو چې بیا به هغوی طرف ته منډه کوو. دا بعضې خلک هم دغه شانتي منافقان سړي ورته چې هلکه څوک چاله ووټ ورکوي چې موږ به هم هغې له ووټ ورکړو. نو د دې غریب څه نظریه نه خو کله یو رنګ او کله بل رنګ. نو په ظاهره باندې په عربو کې په دغه دور کې یهودیان سیاسي طور او معاشي طور مضبوط وو. نو بعضې منافقانو د هغې سره تعلقات قایم کړو. نو الله تعالی وایي چې دا د منافقان کومو خلکو په زړونو کې مرض دی نو هغه به دغې طرف ته منډه وهي. فترى الذین بستبعین هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو د هغوی کې مرض دی اخلاص پکې نشته مرض د نفاق دی پکې ماده پرست دی. یسارعون دیو به جلدي کوي منډې به وهي کوششونه به کوي فیهم په دوستۍ د دې مناکا یهودیانو کې د دیو سره به په دوستۍ کې کوششونه کوي. یقولون او دیو وایي نخشا مونږ اریږو ان تصیبنا دائره چې ورسېږي مونږ ته ګردش د زمانې د دې نه مراد حادثه ده. یاره خبره ده د دواړو سره تعلق قایمول پکار دی. څه پته لګي چې څه مصیبت ته باندې راشي نو بیا به څه کوي او امریکا د څه وایي بیا مدد نه کوي.
یقولون دیوائی نخشا چی منگا یریگو ان تصیبنا دائره چی وبرسیگی منگتا گردشت زمان فعصى الله بس نزدید چی اللہ یقینا اللہ ان یأتی بالفتح رابو لفتح بالحال خدا آلات دیسی دوان طرف تیو شان دی خلق برشش و پنج کی دی و اللہ تعالی با فتح راولی بیا با خبر دا منافقان واضحش فعصى الله بس قریب دشی اللہ ان یأتی بالفتح رابو لفتح دا مکی مکه با فتح شی بیا بجو دا فتح ولی او امر من عنده یا بل حکم راولی من عنده دا جانب اخبرنا دا بل حکم نحو یا مراد داده چه اللہ تعالی و دا مومنان دا رزق براخی با براولی نو بیا بمدیو دا پتہ ولی چه یا رزم دا منافقت تکنو و یسبیحو دیو وگرزی او شبه علامه عصرو پا آغا مرز باندی پا آغا منافقت باندی پا آغا دوستی دا کافرانو باندی عصرو چی دیو پٹ ساتل لبی انفسهم باقبلو زندنو کی نادمین اخبیمان بش اللہ تعالی بزر دے چی مسلمانان غالب کی او دیو بیا بدی اخبلو دوستی بانی خبری ويقول الذين اوائی با آغا کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے مومنان بتعجب گئی کہ اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ایمانهم دا آغا کسان دے چی با اللہ تعالی وانی کلک قسمنا کرو انهم لماکم چی یقینا منگستاس مرگری حبطت اعمالهم برباد شوی دی عملون ندیو مومنان بتعجب گئی بل ورځ به منافقت ښکارشي نو مومنان به تعجب کوي چې لکه تا خو قسم نه خوړو چې زه ستا ملګری یم تا بله ورځ څه ویل او هغه د الله منافق ثابت کړ منافق انهم لمعکم چې موږ ستاسو سره یو حبطت اعمالهم د دې عملونه برباد شوي فاسمحوا بس وګرځید دیو او شو دیو خاسرین تاوانیان دیو به د مسلمانانو سره منځونه کوله جهادونه به هم کوله لیکن بزړه کې به غلاو د دې منافقانو سره منځونه او جهادونه زکه کوله چې یار هیڅ پته نه لګي کېدې چې مسلمانان غالب شي او پټ پټ به د يهوديانو سره تعلق ساتو یا سینه چې هغوی غالب شي نو منځونه به زکه کولې چې مسلمانان زموږ ته باندې ګمان وکړي چې دا زموږ مرګري نو الله تعالی وی دا عملونه زکه برباد دي چې بدی کې خو اخلاص نشته دا منځ او د سوتاله دي لپاره کړو چې سړی را لوټ راکړي سړی را بل سره کې بل سره کې نو دا مستانه قبلي چې دا د دې لپاره کړی چې مسلمان د باندې د خپل مرګري ګمان وکړي یا ایها الذين آمنوا ایمان ولو من يرتد منكم اغسوک چی مرتد شی منكم استاسونا عن دینه لدین خبلنا واوڑی فسوف نزرد یأتی اللہ رابولی اللہ باق بقوم داس قوم يحبهم اللہ بدی سا محبت کی ويحبونه ودیو بد اللہ سا محبت کی ازلت علی المؤمنین بمؤمنان باندبار نرموی شفقت کون کی بھئی کمزوری بھئی با مومنانو باندی اعزت علی الکافرین و با کافرانو باندی بسخی دی سمانا دا با مومنانو باندی بنرمی مانا دادا چی دا با اخبر صلاحیتونا دا با دا مومن خلاف نہیں استعمال دا مومن سا چی دا سم عامل رازی باغی کی بنرمی کئی او اعزت علی الکافرین و کافرانو باندې وسختی د دې معنی دا ده چې کافران څومره کوشش هم وکړي دې به نشي اړولی دې به خرڅېدونکی نه وي کافر به په دې پوهېږي چې دا مسلمان ګورې زه نشم اخیستی دې د وایي سخت په کافرانو باندې چې د ایمان د پختګي یې دومره وي چې کلم د کافرانو د دې مسلمان سره معامله راځي
نو د کافر په ذهن کې دا خبره ناسته چې دا سړی زه نشم اخیستی، دا سړی چې دی زه یو انچ نشم خوځولی، دا سړی زه د دین په باره کې یو سوتر نشم لرې کولی. دې ته به کافرانو باندې سختي وي. او دا معنی نه ده چې کافران څه خبره کوي ټیک خبره کوي نو هم ته سختي کوه، که هغه خبره کوي هم ته مخالفت کوه، دا د سختۍ معنی نه ده. سختۍ معنی ده یجاهدون فی سبیل الله، د الله تعالی په لاره کې به جهاد کوي. ولا یخافون، او نه به یېرېږي لومة لائم، ملامتیا د ملامتګر. چې څوک یې ملامته کوي د دین په لار کې، دا به دې یېرېږي. نومونه ورته وایي، نوي نوي نومونه ورته وایي، که هر څه ورته وایي، دی به د چا پروا نه کوي. مسند احمد کی امام احمد رحمه الله یو حدیث نقل کوي چې ابو ذر رضی الله عنه وایي نبی علیہ السلام ماته وصیت وکړو او ماته ویل چې ابو ذر مسکینانو سره محبت کو او هغوی ته نږدې کېږه. دا ځان ته چې غټ خلک وایي دا د غریبانو ته نه ور نږدې کېږي. د چې چېرته غټ پروګرام یا څه وي نو ده ته بې ځان بدي ښکاري. نبي علیه السلام ویل مسکینانو ته ور نږدې شي، دا دومره غټ سړی دی. امرني بحب المساکین والدنو منهم، ما د امر کړی دی چې مسکینانو ته نږدې شه، ځان سې راولګو. او دویم امر یې راته دا وکړو وأمرني أن أنظر إلى من فوق إلى من دوني ولا أنظر إلى من فوق. ابو ذر د ځان نه پورته ته مه ګوره، د ځان نه ښکته ته ګوره. نو ډېر خلک چې ګورې بس هر سړی به دې کې دی چې پلانې خو دومره ښه دی او زه دومره بېکاره یم. هلکه ته د ځان نه ښکته ته وګوره، بیمارانو ته وګوره، څومره خلک بیماران ښه دی چې بیمار دی. او هر سړی به دې کې دی چې پلانې به دې کې دی. نو ځان نه ښکته ته وګوره او د ځان نه بره ته مه ګوره. او امراني، او ما ته دا امر وکړو الله اسأل احدا، د چا نه سوال مه کوه، دا شی راکړه دا شی راکړه، دا د استغنا خلاف دی. د چا نه سوالونه کول، هلکه دا شی راکړه دا راکړه. یو خو د دې ملګرو په منځ کې نو هغه خیر دی، دا ملګري یو بل ته وایي دا شی راکړه دا، نو هغه خیر دی. او نور سوال ټیک نه دی چې ته د چا نه سوالونه کوې، د چا مخې ته ورځېږي او سوال دې کوې. هم په هغه وخت کې جایز دی چې سړي د بېګانې خوراک څه نه وي نو که هغه سوال وکړي نو څه جواز یې شته. او نور چې یو سړی د سبا بېګا رزق مومي او سوال کوي نو دا حرام دی، سوال به نه کوي. او بلې به کې دا خبره وکړه چې وامرني، ما ته دا امر وکړو چې قول الحق وان کان مرا، حق وایه اگر که تریخ دی، حق وایه. او پنځم شپږمه خبره دا وکړه چې د الله تعالی مبارک د چا نه مه یېرېږه چې څوک دې ملامته کوي د هغې د ملامتیا پروا مه کوه، د الله پروا کوه، د ملامتګر د ملامتیا پروا مه کوه. یو سړی د الله لحاظ ساتي که نه، الله هم د هغه لحاظ ساتي. ځینې خلک وایي دوا مې نه قبلېږي. نو زما او ستا دوا ځکه نه قبلېږي چې ما او تا چېرته ده الله لحاظ نه دی کړی. وایي جزا د جنس د عمل نه ده. که تا د الله لحاظ کړی وی، د الله د دین لحاظ دې کړی وی، الله به هم ستا لحاظ کړی وی. نو مونږ د خلکو لحاظ کوو، د خلکو د لاسه ډېر د دین کارونه دي چې مونږ هغه نه کوو. مثال به طور باندې چې سړی ووایي ګیره سنت ده او خکلک سنت دی، لیکن په دې کې چا د نبي علیه السلام لحاظ کړی دی؟ د نبي علیه السلام د لحاظ د وجې نه پرېږدي، لیکن هر څوک به خلکو ته وګوري یاره دا ښځه به مې څه وایي او دا خلک به څه وایي، دا ماحول به څه وایي او دا به بیا زما تصویر څنګه راځي. دا ټول خلک چې دی څوک د موبایل د ملامتیا نه یېرېږي، څوک چې دی د ښځې او د الله څوک یې ونه یېرېږي.
نو دا ویما چې د الله تعالی لحاظ کوو نو الله به ستا لحاظ هم وکړي. دا مه وایه چې دعاګانې نه قبلېږي، هره دعا قبلېږي. ګوره کم سړی چې وایي دعا نه قبلېږي دا به دروغ، دعا قبلېږي. و دې سړی به دې دعا کې به څه چل که نه، دوا ته به صحیح طریقه باندې وکړه، که دا قبوله نه شوه نو بس ځای ځای به وارې دوا قبلېږي. او ته دغې ته دعا وایې چې چېرته یو ځل یې وکړې او بس په کار کې وایې قبوله نه شوه، دغې ته دوا نه وایي. هره دعا قبلېږي، ما تجربه کړ. ذلک فضل الله، دا فضل د الله دی، یؤتیه چې ورکړي. دا صفات چې چاله ورکړي، چې نرمي به کړي، سختیم به کړي، جهاد هم به کړي، او د چا نه هېرېږي، د الله پروا کوي او د الله لحاظ کوي، خلکو ملامتیا ته نه ګوري. ذالک دا چې دی فضل الله، فضل د الله دی، یؤتیه چې ورکړی شي من هغه چا ته یشاء، ورکوي الله هغه چا ته چې وغواړي. او الله تعالی پراخه دی، علیم او پراخه فضل والا دی، علیم او په حسن دی. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا اليهود من يهوديان لرا والنصارى ونعيسيان لرا أولياء دوستان بعضهم أولياء بعض وازدونا مرقرد بعض دي ومن يتولهما وچاج دوستی وقنا دریو سرا منكم ساسنا فإنه بزديش دي منهم داغين دي. إن الله بشك الله جل لا يهدي القوم الظالمين، هدايت نكي قوم ظالمتا. فترى الذين بسين بتا ولسان لرا في قلوبهم مرض جبزون داويك مرض دي يسارعون جلتي بكي أو مندبوه فيهم ببارد مرقستيا دكابرانوكي يقولون أو دواي نخشى من غيريب أن تصيبنا دائرة ورسيق ممتا قردش زماني حادثة. فعسى الله بس نزديد شي الله باك أن يأتي بالفتح فتح برولي أو أمر من عنده يا أمر دخل جانبنا شغل رزق فراخنا يا مراد دينا دا منافقان ومنافقت خكار كولي فيصبحوا بس شبدا منافقان على ما سروا باغ سباني چه پټ کړی دی بأنفسهم مخبل نفسونو کې نادمین اخپیمان وشي. ويقول الذين أوايا وكسان ما آمنوا چه ایمان راوړی دی بپاره دی منافقانو کې أهؤلاء الذين أيضا وكسان دی اقسموا بالله جهد ایمانهم چه قسمونه کوله با الله باندې کلک قسمونه چې انهم چې بشک دا منافقان چې دی لماکم ستاسو مرګري دي حبطت اعمالهم برباد شوي دي عملونه دیو فاصبحون وګرځېدل دیو خاسرین توانیان. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو من يرتد منکم هغه څوک چې مرتد شي ستاسو عن دینه د دین خپلنا فسوف بزر دی یاتی الله جرابه لی الله باغ بقوم یوقوم يحبهم جي محبت بكي الله لاغي سرا ويحبونه او ديو محبت كي دا الله سرا. أذلة على المؤمنين شفقت كون كي وي نرم بي بمؤمنان واندي أعزة على الكافرين او سخ بي بكافران واندي كافران ويد اخبل دين نشياري لي وسر دير خلق عريل دي ميريا بزري واندي يجاهدون جهاد كون کی وی فی سبیل الله دا الله بلار کی ولا يخافون او نبيري لومة لائم د ملامت یاد یو ملامت کرنا. ذالک دا صفات چه فضل الله نا فضل دا الله دے یؤتیه جوره کی اللہ تا ورکی اللہ دی صفات لرا من اغشا لر یشاو چوی واری والله اللہ جل واسع فراخ فضل والده علیم و بارسوان پویده.